سورہ فرقان نورلسم سپارہ آیت نمبر 88 صفات و عادتنا د مومنانو د عباد الرحمن ذکر کول. په دې آیت کریمه کې الله تعالی یو درې خویونه او عادتونه د هغې نور ذکر کوي او دا درې چې ذکر کوي د هغې وجه دا ده چې اصول او بنیاد د ګناهونو هغه درې دي. یو هغه ده چې تعلق د الله تعالی نه علاوه د بل چا سره جوړ شي. کله چې تعلق د غیر الله سره جوړ شي انسان په شرک کې هغه مبتلا شي، ګناهګار شي او د الله تعالی نه لرې لاړ شي، د جهنم خشاک هغه جوړ شي. د دې د وجې نه ړومبی خویه ذکر کوي والذین لا یدعون مع الله الها آخر، هغه کسان چې نه رابلي سره د الله لایق د عبادت بل. لایق د عبادت یو منی د یو ذات چې هغه عبادت کوي. هر قسم تکلیف او هر قسم چې نو مصیبت په باندې راشي نو صرف او صرف یو الله تعالی ته آواز کوي. دا نه چې د مصیبتونو د پاره او د بیمارو د پاره او د تکلیفونو د پاره جدا جدا درگاه هغه مقرر کړي. کنه نه کې په باندې روخیږي نو می رحمت نکله چې هغه رواني او یره د دې سره خکېږي او که بعد په باندې راشي په خو یا په لاسونو شیخ جی بابا لرا رواني او یره د دې سره خکېږي. خو خلی نو دا بیبي سیدې لبوزه او هغې سره خکېږي. نه، دا تقسیمونه نه کوي. هر یو مصیبت د هغې لرې کول دا د الله تعالی نه غواړي چې الله دا مصیبت به ما نه ته لرې کې، راوستې هم تا دی او لرې کوونکي هم ته. لا یدعون مع الله الها آخر. دویم سیز هغه دی قوت غضبی. قوت غضبی د غصې چې کم قوت په انسان کې دی دا چې کله غالب شي او زورور شي او انتها ته ورسیږي نو یو کس راپاسي او بل ووجني هغه مړ کړي. د دې قوت غضبی د وجې نه هغه ګناهونه د انسان نه کېږي او تر دې پورې چې قصدن دی بل رور مسلمان هغه وجني بیا. نه الله تعالی وایي ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، نه وجني نفس هغه چې حرام کړی دی الله تعالی مگر په حق باندې. الله د انسان وینه تویول دا بند کړي، دا ونه تویی. چې کوم انسان هغه کافر شو او په کافر کې بیا هغه کافر دی چې هغه د مسلمانانو سره جنگ کوي، مسلمانان وجني یا د مسلمانانو په مملکت باندې حمله وکړي، دغه کافر به بیا وجني، د هغه سره بیا جنگ او قتال او جهاد راغلی دی. که کافر داسي چې بس خپل کار سره کار دی وخت تیری، مسلمان ته سوی نه د هغه وجلم نشته. چې جای کله مسلمان د مسلمان را پاسېدل او بل مسلمان وجل دا ډیره لویه ګناه. د دې هغه سزا مونږ دا نشو برداشت کولی چې د تیلي ته داسې چې نو دا ګوته داسې نږدې کړي. دغه څه کې تیلې پرېږده، اوس ګرمي ده کنار یو پوکې وایي که نه وایي، دا مونږ نشو برداشت کولی. او هغه بیا څنګه یي نو الله تعالی وایي چې چا بل مؤمن له قصدن قتل که فجزاؤه جهنم، بدله جهنم ده خالدن فیها، همیشه و په دې جهنم کې. دې ته اوس مونږ سوچ کوو وړې وړې خبرې هغه راواخلي او په هغې باندې بل مسلمان رور وجني. وجه یې څه قوت غضبي په باندې غالب شوي. دغه ټیم کې دی اعوذ بالله نه وایي چې یاره دا غصه مې کمه شي. الا بالحق، مگر په حق باندې. حق هغه څه شی دی؟ حق دا دی یو سړی مسلمان شو او د اسلام نه پس بیا مرتد شو، لاړ کافر شو، د ده وجل بیا جایز دی. دویم دا ده چې واده کړی دی او زنا یې وکړه، بدکاري یې وکړه،
دی بره جمع کیږي او په کاڼو باندې به ویشتي شي. او دریم چې نه هغه داره چې بل مسلمان یې ووجه نو قصاصا به دی وجلی شي. دا درې حق دی په دې دریو صورتونو کې د دغه وجل چې نه جایز دی مسلمان. او که دا نه نو بیا وجل جایز نه دی. ولا یزنون دریم سی چې هغه کله غالب شي او انسان ګناه کوي هغې ته قوت شهواني وایي. شهوت غالب شي او هغه کنټرول نه وځي دی بیا په بدکارۍ باندې شروع واچوي. د هغې د وجې نه چې نو ګناه وشي د نه نه الله وایي د مؤمن او د مسلمان صفت دا دی چې دی به دغه قوت هم په کنټرول کې ساتي. ولا یزنون دی به بدکاري نه کوي. د بدکارۍ نه به چې نو ځان ساتي. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما چا چې وکړه دا کار نو دی به ملو شي بدلې د ګناه سره. چا چې هم دا ګناه وکړه هغه ته به د خپلې ګناه بدله او سزا ملاویږي. دې د وجې نه هر یو کار کې هغه سوچ کول او دا درې قوته دا په هر یو انسان کې شته. د دې د وجې نه کوشش پکار دی دا دوه قوتونه یو قوت غضبي او دویم قوت شهواني او دریم تعلق مع غیر الله د الله نه علاوه د بل چا سره تعلق ساتل. دې دریو باندې کوشش پکار دی چې قوت غضبي او قوت شهواني زمونږ په کنټرول کې او تعلق مو صرف او صرف د الله تعالی سره. والذین کسان لا يدعون مع الله چې نه رابلي سره د الله الها آخر لایق د عبادت بل ولا يقتلون النفس التي ونوجي نفسها حرم الله چې حرام کړی دی الله الا بالحق مگر په حق ولا يزنون او زنا نه کوي. ومن يفعل ذلك چا چې وکړه دا کار يلقى اثاما ملو بشي دی سزا د ګناه